سلامونه ملګرو، ظلم په ظلم، ظلم په ظلم. نن هم په چنار کې څوره کاروباري مراکز دی، دوکانونه دي، هغه مکمل بند دي. هغه وجه دا ده چې کومه 160 ګاډي کوم ټل کې ولاړ دي، هغه تقریبا 2 هفتې په راشول. څوره مال دی، هغه کې څوره شیان دي، هغه مکمل طور باندې خراب شول. او کوهاټ امن معاهدې رو سره دلته چې کوم روډونه دي هغه باندې امدرف اوسه پورې شروع نه شولو. نو طویل لیارو بندش د واجد بیگا انجمن تاجران او ټریډ یونین طرف اعلان وشو چې څوره کاروباري مراکز دي هغه به هر قسم سودا یا نور شیانو دپاره به بند وي. نن څوره بازار دی، هغه کې څوره مارکیټونه دوکانونه دي، هغه مکمل شوي دي. هغه وجه دا دی چې کنوی نه کېږي، روډ بند دی. دلته کوم هیومانیټیرین کرایسس روان دی، هغه د واجه خلکو ته ډېر زیاتې مسالې دي. دغه کوم خالق دی هغه دا وینا کوي چې کوهاټ امن معاهدې رو سره څوره امدرف پیاستې دي، هغه د پکار دی کلاو شي او پرچنار ته د کومې قافلې دي هغه د پکار دی روان شي. که مو سوچ فکر پر کوم کې زیاتر هغه لکه چې هغه بارډر سایډ نه دي یا د اهل سنت ولادي هغوی ته څوره سامانونه دي هغه ورسېدل، امدادي سامان یې ورته ورسېدل، نور کوم شیان هغه ورته ورسېدل. خو پرچنار والا خلک اوس یا ډېر غټ مشکلات سره مخامخ دي. هغه وجه دا دی چې 102 103 ورځې په راشوي چې کوم روډ دی هغه بند دی. صرف وته ټرکه راغلي وو څه منده مخکې، هغه سره هېڅ قسم ته خلکو ضرورت نه شو پوره. انجمن تاجران دی چې څو پرې روډ نه وي کلاوره پورې به دا هړتال جاري و. حکومت ته پکار دی زر نظر د کومې کنوایه دي دا راوباسي چې د کوم خلکو مسلې دي دا هم سره ختم شي. او یوه ګاډي نه هره ورځ تقریبا 50 نه 60 هزار پورې خرچه رسي. دا هم یو غټ ظلم دی او ریاست چې کوم دی هغه اوسه پورې لیارو کلوالو کې مکمل ناکام شوی دی. کوهاټ امن معاهدې باندې د عمل نه کېږي، د 144 دی هغه باندې د عمل نه کېږي. خو اوسه پورې مغه حالات مخکې و.